خپل دی عادت نه دی مجبورای دی وجه نه وي زما یو عادت دی او زه مخاطب ته سلام خامخې کوم. دلته زمونږ ځای کې ټول مسلمانان دي الحمدلله، هندوان، سیکان او دغه رنګې بودا او دغه رنګې نور کریسچن وغیره دا شیزونه نشته. نو مونږ عادت شوي یو، مونږ ټولو ته سلام کوو. هغه عادت دی وجې نه زه مجبوره وم تاسو ته مې سلام وکړو. دویمه خبره دا ده چې مفتي عرفان الله صاحب تاسو ما ته ووایئ چې ما ته روایات او د دغه مابین کې فرق واضحه کړئ، او بیا تاسو ووایئ چې کلمت حق ارید بها الباطل. او مفتي عرفان الله صاحب تاسو له پکار ده چرته چې هم خبره کوئ د بل د خولې نه اورئ، هغې نه زیاته مناسب دا ده چې تاسو ما نه پخپله تپوس وکئ. د هر څه حوالې سره چې تپوس کوئ ما نه پخپله تپوس وکئ. تاسو به زما عادت لیدلی ما ته چې مسلې ضرورت شي زه تاسو ته پخپله میسیج کوم، بیا تاسو نه زه تپوس کوم. نو زما شک سره به دا به زیاته مناسب وي چې تاسو ما نه پخپله تپوس وکئ. او بقایا خبره دا شوه چې دا کوم چې د صحابه و ګستاخ دي، اوس یو سړی دی هغه بیان کوي، لیکل کوي، گپ لګوي، خبره کوي، جرګه کوي، هر څه چې کوي، په هغې کې د نبي علیه الصلاة والسلام یو شاګرد صحابي باندې چې مونږ ورته رضی الله عنه وایو هغه باندې داسې تور لګوي. نو دغه سړي حوالې سره به تاسو څه وایئ؟ نور یې مخکې وروستو خبرې په تندر ولا، خو دغه سړي حوالې سره به تاسو څه وایئ؟ کوم سړی چې د محمد رسول الله شاګرد حوالې سره داسې گفتگو کوي. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین معیار حق ته زموږ د ایمان لپاره او په هغوی باندې تور لګور داغ لګونکې دا مسلمان نشي کېدی. لیکن خبره ستاسو مجمله ده، الله خبرې وضاحت وکړئ. السلام علیکم ورحمۃ الله. ها مفتي عرفان الله صاحب خبره زما مجمله څنګه چې زما خبره و اقشنی تاسو جواب راکړه مجمله که مطلب زه غلطه ویم جو هغه منې فتوا به هم جو غلطه یې که نه هغه به هغې ته خو مخاطب نه یي که نه دی هغه فتوی. نو مقصد مې خبرې دا دی لکه څنګه چې تاسو ووایي که نه چې صحابه دا ستنې دي بنیادي دونه مونږ ته دا دین را رسېدل دی. تاسو چې ووایي چې دا مسلمان نشي کېدی نو هم دقه خبره مونږه کوو چې مونږ داسې روایات سرې نه نشو منلی. دا خو دې هلکانو چې کوم ځای نه راوښکل دي هغه خو بیا هغوی نه تپوس وکړي سړی چې تاسو کوم ځای نه راوښکل دي. نو دقه خبره ده او دا خبره ډنکې کې چوټ پر تاسو نه علاوه بل څوک نشي کولی. او دقه رنګې د انبیاو حوالې سره هم داسې گفتگو کېږي. نو زه بله د دې ګڼې مکلف یم چې زه بیا وګورم چې دا سړي څنګه خبره کړله، چا ته یې کړله وغیره وغیره. حال دا دی چې ښکاره ښکاره بکواس کوي نو فتوا هم به ښکاره ښکاره پکاري که نه. السلام علیکم. انور حبیب صاحب یو خبر تاسو ته وکړم، صحابه کرام محفوظ دي که معصوم دي؟ د دې خبرې جواب ماله راکړئ. که ستاسو په ذهن کې دا خبره وي صحابه کرام محفوظ دي که معصوم دي؟ السلام. مفتي عرفان الله صاحب معصوم محفوظ دا الفاظ په ځای پرېږده. دا راته ووایه چې د هغوی حوالې سره داسې گفتگو کوونکې څنګه دی؟ سوال صرف اور صرف دا دی بس. علیکم السلام. دا الفاظ ولې په ځای پرېږدم؟ خبره غټه ده، مسائل لوی دي، په هغې باندې تاسو بحث کول غواړئ. دا بحث دی، تاسو دې له نوم د مناظرې کېدی، نوم د افهام تفهیم کېږئ. دا بحث دی. العبرة للمعانی دون الالفاظ. اعتبار د معانی او مقاصد د الفاظ نه وي. ته خنزیر له نوم د بیزې کې دا هغه بیزه نشي جوړ، هغه خنزیر وي. شراب له نوم د سرکې کې دا هغه سرکه نشي جوړېدی، هغه شراب وي. دې ته الفاظ بحث مباحثه وي، افهام او تفهیم وي، مناظره وي، چې کوم نوم ول ورکړي. خبره دا ده چې اوس تاسو میدان ته راغلي بحث کوئ یا افهام او تفهیم غواړئ نو دا به هله حل کېږي چې کله دا خبرې حل شي ته ډایرکټ مزه. زه تاسو دا تپوس کوم صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین محفوظ دی که معصوم دی؟ روایت کی اور په حدیث کی څه فرق دی؟ والسلام. خاجي مفتي عرفان الله صاحب تاسو یو مهرباني به کوئ که نه لکه شاتم ټیک شوه دغه رنګې وختي تاسو عقده ووایي دغه رنګې نور ټکي معصوم محفوظ
تاسو به کوشش دا کوئ کنه چې پښتو کې به وایي، پښتو کې وینا کې یو فایده ده. دا څه کسان چې اورېدي ټولو ته پته ولګي. مطلب زه خو به چې کوم ټکي من نه پوهېږم، زه به تاسو نه تپوس کوم، بل چا نه به تپوس کوم، ځان به پوه کړم. خو دا ټول کسان په دې ټکو باندې نه پوهېږي. تاسو پښتو کې په اسانه باندې خبره وکړئ. صحابه محفوظ دي یا معصوم دي، دي کې زه خپله رایه تاسو ته پیش کوم. او تاسو ووایئ که نه صحابو ته چا د کفر نسبت کړی، کفر نسبت نه. کوم اشخاص داسې صفا الفاظ کې، لکه زه تاسو ته خپله فتوا ښیم، زه خپله رایه را کوم، زه تاسو ته کوم اشخاص چې د انبیاو شان کې ذره څه ګستاخي کوي، قصدن لیکي، وایي، ګپ جوړوي، جرګه کوي، یا د صحابو په شان کې، هغه زه د دې قابل نه ګڼم چې هغه زه د مسلمانانو په ټولګي کې وګڼم. صفا الفاظو کې تاسو داسې ووایئ او هغه لکه مطلب هغه ته د هغه هېڅ حیثیت نشته سړیه، ته دقه شانې صفا الفاظو کې ووایه، کافر نه چې زره ونې ګستاخي هما کوي، زره ونې. السلام علیکم. خبره تا وکړه چې انبیا صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین محفوظ دي. محفوظ مطلب دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا غوینه ګناه صادر شوی دی، الله ته دی وجنه صادر کړل چې رستو امت ته سبق شي، که امت د چرته ګناه صادر شي نه هغه بس کی. دا مطلب دی د محفوظ. دیمه خبره تا وکړه چې ز فرق نه منم بین الروایت والحدیث. احادیث خو منی کنه، چلو روایت نه منی، احادیث منی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کنه منی. زه قرآن منم، حدیث زه قرآن تایم، الله نزل احسن الحدیث، او محمد رسول الله سنت منم، سنت دی هغه طریقه منم. کله چې ما ته محمد رسول الله آرډر راکه هغې باندې سب کچھ قربان. د دین علاوه زه بل یو کتاب نه منم د قرآن نه علاوه چې هغه زما د ایمانیاتو حصه وګرځي. السلام علیکم. یعنی ته احادیث نه منی، سنت منی، سنت منی اور احادیث نه منی. خبره خو واضحه شوه. مخکې تاسو ځلې ویلو چې زه احادیث منم، دلته ته د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه انکار وکړو. نو سنت چې ته منی نو دا به تا ته څرنګې را رسېدلي وي، طریقه د را رسېدو به کومه وي. د دې لږ وضاحت وکړه. د راویانو په اعتبار سره به وي، یا به ډایرکټ تا ته الله ویلي چې دا روایت دی، دا سنت دی، دا ومنه، یا دا سنت نه دی دا ممنه. دا به تا ته څرنګې را رسېدلي، د دې لږ وضاحت وکړي. مفتی صاحب دا بیرته کلیپ واوره، هغې کې ما ویل دي زه حدیث منم، زه الله نزل احسن الحدیث، زه کلام الله ته حدیث وایم. ٹھیک شوه؟ د قرآن نه علاوه بل یو کتاب د ایمان حصه نه منم. ٹھیک شوه؟ دویمه تاسو دا ووایئ چې څرنګه به تاسو ته پته ولګي چې دا سنت دی یا دا کوم روایاتو باندې تاسو. به هر حال زه د قرآن نه علاوه تمام تاریخي مواد چې دي تمام هغې دپاره قرآن زه تله ګرځم تله چې په قرآن باندې هغه به زه تلم، که هغه موافق و اخلم به یې، که موافق نه و نو کته به یې غورځوم. السلام. یعنی خبره تاسو دا وکړه چې زه سنت منم، حدیث نه منم، سنت منم، حدیث نه منم. ما تا نه دا تپوس وکړو چې د سنت د را رسېدلو طریقه دا په کومه یوه ده، دا به تا ته څنګه پته لګي چې دا سنت دی که دا سنت نه دی. ستا عقل دا فیصله کولی شي چې دا د قرآن موافق دی که دا د قرآن مخالف دی. دویم دا چې جمی امت د شروع نه والا تر وسه پورې هغوی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مني او ورته وایي چې الله نزل احسن الحدیث، قرآن احسن الحدیث دی. د دین علاوه چې څومره جمی روایات دي دا زه نه منم. اوس زه تا نه دا تپوس کومه، اول خدا تپوس کوم تا نه چې د سنت او د حدیث په منځ کې فرق څه دی. چې ته وایې زه حدیث نه منم، یعنی یو خو قرآن حدیث منم، دا نور چې کوم احادیث دي دا احادیث نه منم او سنت منم. نو یو دا دی چې سنت حدیث په منځ کې فرق ته څه کوي. او دویم دا خبره ده چې سنت ته مني، تا ته به دا څنګه را رسېدلي وي چې دا سنت دی که دا نه. د زکات چې کوم مقادیر دي چې بیزو کې دومره زکات دی، سونه کې دومره دی، په سپینو زرو کې دومره دی، دارنګې په تجارت کې دومره دی، نو دا مقادیر دا د قرآن موافق دی که دا د قرآن مخالف دی؟ دا قرآن مجمل دی که دا مفصل دی؟ د دې یو څو خبرو جواب ته والله
حبیب صاحب ته وایي چې د میسجونه ولې ډېر کې اصل کې ټیم د مانځه دی لہذا د دې په بنا باندې دا خبره خو واضحه شوه تمام ګروپ والو ته چې تاسو احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منئ او د حدیث مطلب دا ذکر کوي چې حدیث په معنا کلام الله دا خبره واضحه شوه صرف سنت باندې زما دا سوال داو چې سنت بتا تا څنګه پته لګي چې دا سنت ته غیر سنت ته ته قرآن سره تلی نو دا معیار آیا ستا عقل به بعض دفعه غلطي وخوري بعض دفعه صحیح طرف ته لاړ شي دا به څنګه د دې پہچان کوي او دویم دا چې کله احادیث ته نه مني د مونږ طریقه صدا د زکات په قادر سدي د دې وضاحت توکا چې دا به ته کم ځنه ثابت دی ز قرآن منم حدیث ز قرآن ته الله نزل احسن الحديث مفتی عرفان الله سیب بیا تاسو وی چې ته حدیث نه مانی ګور اصل کې خبره دادا ما تاسو ته مخکې وی چې تا اول دوکدار کړه په بحث کې چې ز احادیث منم اور احادیث نه مراد ته لغوي معنی مراد واسطه چې قرآن مجید دا احادیث دي ګور یو خبره خو ته دا وایم چې د قرآن مجید دو نمونه بلکې ډیر نمونه دي په کثرت سره احسن الحديث هم د قرآن مجید نوم دی لیکن د شروع والا تر وسه پوری د قرآن مجید یو نوم کلام الله اور قرآن مجید دا مشهور دی احادیث چې کم ذکر کیږي معروف او مشهور د سلف په نظر کې اور د محدثین او د عوام تر وسه پوری د احادیث نه مراد د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم قول فعل اور تقریر ده دا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دي دا خبره واضحه شو ما ته پته ولګیدا چې دې ته تاریخي هیستوري وای اور دا حجت نه مني نو وس خبره دا ورا څوک چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث حجت نه مني نو دا انسان مسلمان نشي کېده لہذا تخپل اصلاح وکا د دې کوشش وکوم په دې بحث کې دغه معلومات غوښتو چې آیت احادیث باندې کنه باندې السلام